خپل ډول ډبرین غړو بس بیا انډیا ته ځو. د وی چې زمات باندې سیاسي دباو دی او چې موږ باندې سیاسي دباو راشي نو موږ ته بیرنګانو لګي دا زموږ مخکې دا خبره کړې نو چې دا متخونو سره یې ډیګري په موبایل کې څلور واړه واچو دا مشران مو یو زوم یو مې دغه بل رورو. زمانم عبدالجبار دی، زه د عبدالله خان زوی ما د میرآباد رجن میرآباد. ایسی صاحب بغیر څه واسطې بغیر څه دغه صرف په یو درخواست زنګ زیرمن کړی دی، موږ له نن نوټس راکړی دی او نه موږ ته څه خبرداری کړې، موږ سره بالکل اوچه بدمعشي کړې ده او دا چې دی نو دا نه په پښتو کې شته او نه په قانون کې شته او نه په شریعت کې داسې شته. موږ سره چې کوم کار شوی دی او زنګ چیف جسټس پېښور ته او چیف جسټس پاکستان او عمران خان ته او کې پی کې وزیر اعلی ته زنګ دا درخواست چې زنګ ازاله دی شي زنګ د تپوس وکړي شي او که چېرې زنګ تپوس نه کېږي نو دا موږ خو د پاکستان باشندګان یو، پاکستان کې اوسېدونکي یو او چې د پاکستان حکومت او دغه زنګ تپوس نه کوي نو بعد نه خو پکار دا دی چې موږ خپل ډول ډبرین غړو بس بیا انډیا ته ځو. موږ سره تقریبا د شپږو شلو کالو نه موږ په دې باندې قایم یو. دا ځای چې دی دا نه سرکاري دی او نه د بلې څه ادارې دی، دا زنګ بس خپلو کې د تنازع دي په یو بل سره، خو زنګ د تناظم دا دغه دی چې زنګ فیصلې خو به عدالت کوي که نه، چې فیصله عدالت وکړي او عدالت چاله ورکړي نو هغه ته اختیار دی. موږ سره دا یوه فیصله موږ سره د عدالت دا فیصله موږ سره ده، دا موږ سره ډیګري ده، دا په 2005 کې شوي او په 2007 کې موږ له راکړی دي او د دې نه وروسته تاریخ بیا په بل کیس هم روان دی. اوس هم زنګ په سیول جج سره کیس روان دی، دغه سیول جج شانوپل صاحب سره زنګ اوس هم دغه روان دی. موږ د دې عدالتونو احترام کوو او موږ په دې حیران یو چې دا د حکومت خلک دي، تعلیم یافته خلک دي، قابلان خلک دي او دوی د عدالتونو توهین کوي او داسې خپې پرېږدي. موږ ورته کاغذونه نیولي که ده ورته کتلي او دیکه وله ورکوي نو موږ خو زه یو جج سړی یم نو څه به د دې بیا څه خیال وساتم. ایسې چې راغی نو ایسې د دې نه مخکې مو له موږ 2 پیرې ورغلي وو. نه نوټس یې نه دی راکړی، 2 پیرې موږ ورغلي خو دوی باندې په موږ سیاسي دوی غټه خبره دا ده په موږ سیاسي دباو دی او بس اوس دا خو به هغه په خپله ووایي چې دا سلطان خان یا هر څوک چې په موږ سیاسي دباو دی او د سیاسي دباو نه دا مراد دی چې د رزړو طرفه بغیر د سلطان خان نه خو بل څوک دلته شته نه. موږ پرون نه بله ورځ د رزړو میرآباد کې د ایسي صاحب چې راغی نو موږ ته اطلاع وکړه. موږ ورغلو دا دواړه باباګان هم را سره وو، زه هم نو وایي دا ځای روانو نو موږ ورته وایي تاسو سره څه ثبوت دی، څه په کوم بنیاد یې روانوئ؟ وی ثبوت مبوت پرېږده، وي تاسو باندې درخواست شوي دي. موږ ورته وایي درخواست راته وښایه، درخواست یې مو نه ښو. بیا موږ وله دا ډیګري راوړه خپل ثبوت نو چې دا متخونو سره یې ډیګري په موبایل کې 4 واړه واچو دا مشران مو یو زوم یو مې دغه بل رورو او حوالات کې بند کړو. د هغې نه پس دا کاروي وکړه هر څه یې روان کړل نو نه زمونږ کاغذ کتلی دی او نه موږ ته ثبوت ښولی دی او موږ پسې مخکې تللي وم. دغه خبره یې راته کړی چې په ما سیاسي دباو دی او دا به زه روانوم او که دې قسم مرګ جوړ شي یا نور څوس زمونږ کلي کې تنازع پرې روانې دي نو د دې به را ایسي ذمهواري عدنان جمیل او طارق محمود صاحب کور دی جی زمونږ کور دی، زما کور او د دغې بابا کور او یو کې زه اوسېدم په خپله صحابي مې پکې تړلي وو، زه پکې وم، یو کمره وه پکې یو برنډه وه هغې راله راغورځولي. د وی چې زمات باندې سیاسي دباو دی او چې موږ باندې سیاسي دباو راشي نو موږ ته بیرنګانو لګي. دا زموږ مخکې دا خبره کړې ده. دا عدنان جمیل دا پنجابي څه دي زموږ لکه هغه وایي چې دی کې زموږ سره خو زموږ رشته دارو کې خبره ده خو لکه هغه کسان نه دي دا موږ سره چې هغوی خو موږ ته هېڅ هم نه وایي بس موږ کوټ ته ځو تاریخ موږ هم کوو هغوی هم کوو یو بل سره میلاویږو. خو دا زه پکې اوس نور څوک را مخکې کړي سلطان خان پترو باندې درخواست یې موږ له پرون راکړو هم د سلطان خان د پارټۍ کسان دي نومونه هغه درخواست کې شته. د دې خبرې جي دغه مطلب دی چې دا هم د سیاسي خلکو کسان دي او هغوی پترو باندې د ایسي صاحب راغلي او زه روانوي هغه کم کسانو سره چې زموږ کیس روان دی هغوی خو موږ ته څه نه وایي او نه موږ هغوی ته څه وایو. نو بس د دوی مقصد دا دی چې دا ځای د خالي کړي عمقه سیاسي کس له ورکوي. زمونږ دا مقصد دی چې دې کې څوک د درخواستونه کوي یا څوک دغه کوي رادي شي سیول جج سره د پاکستان بالکل داخل کې سیول جج دی ورکړي موږ هېڅ هم نه وایو روان دي رادي شي دوی پاکستان پرې